عزتمندو د رمضان المبارک اخیری عشره ده، اخیری ایام دی، یو څو ورځې شپې باقی دي. دا د غنیمت موقع وګڼو، نه د معلومه ژوند کې بیا دا رمضان راشي او دا شپې ورځې به راشي او که نه. ټیک ته چې نن مونږ وایو روژه ده، زما خوراک تړه کیږي او زما اوبو تړه کیږي. نن خوراک نشته او څښاک نشته، روټۍ نشته او چای نشته، خو د دعا قبولیت شته دی. بس چې دعا غواړي الله یې قبلي. اختر کې به چای وي او روټۍ به وي، خو د دعا قبولیت به نه. دا یو څو ماښامه پاتې دي چې الصائم حتی یفطره، روجهدار چې کله د افطار نه مخکې دعا غواړي الله یې دعا قبلي. دا یو څو ماښامي پاتې دي چې مونږ دعا غواړو نو الله هم دعا قبلي. بیا به چای یي او روټۍ به یي او ماښام به یي، خو د دعا قبولیت به نه. دا یو څو ورځې دي چې نفل په فرضو دي او فرض په اویاو دي. بس دا یو څو ورځې پاتې دي. دا د غنیمت موقع وګڼو. عتق من النار، دا اخیره عشره چې ده، دا د جهنم د اور نه خلاصي ده. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی، دا اللہ حبیبہ که زه په لیلة القدر باندې پوه شم نو کومه دعا غواړم؟ وی داسې وایه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. الله ستا معافي خوښه ده، الله ته معافي کوونکی او معافي دې خوښه ده. الله ما معاف که، الله ما معاف که. یو صحابی دیسی جماعت کے گوٹ کے ناسو دعائی کولوی، اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ. وی اللہ ستا نزک سوال کوم چی تم اللہ، خدای ستا نزک غوارم چی انت اللہ، تا اللہ ستا نزک غوارم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس صحابی ولے گا، وی ورشه د ته ووایه چې الله دې دعا قبوله کړله. دا الفاظ ډیر قیمتي وي چې الله ستا نه ځکه سوال کوم چې ته الله یې. مونږ وایو الله مونږ ځکه وبخې خدایه چې ته بخونکې، خدایه بخونکې ته یې. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ډیرې قیمتي شپې ورځې دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ومن سقا صائمن، چاچی پا یو روجدار باندی اوبا اسکولی. دا روجماتی پا ٹیم کے روجدار ستا اوبا اسکلی، ستا پا اوبو ستا پا شربت روجما تکڑلا. سقاہ اللہ من حوزی شربتن لا یزمع حتی یدخل الجنہ. الله به په دې کس باندې زما د حوض نه یو ګوټ اسکی او هغې پورې به نه تږی کېږي چې د څو پورې دې جنت ته نه داخل شوی. دا یو څو ماښامي پاتې دي چې دا اجر د اوبو دی او دا اجر د ګوټ شربت دی چې دا ماښامي ختم شي. په تږي اوبه څکوه خو دا اجر به نه وي، په خلکو ډوډۍ خوروه خو دا اجر به نه وي. دا اجر چې دی دا یو څو ورځې باقي دی. اخیر عشره د رمضان المبارک او دې پسې بیا یو څو ورځې پس اختر را روان دی، عید الفطر را روان دی. د افطار اختر دی، روجه به ماته شي او افطار به وشي، خوراک به وشي. نو اختر را روان دی. مالداران خوشحالیږي، ځان له د اختر انتظام کوي او ځان له د اختر د پاره کپړې برابري او ځان له د اختر د پاره سوداګانې برابري. وی زما اختر دی، د اختر یوازې ستا دی او که نه دا د بل چام دی. دا د غرباوم اختر دی، دا د فقیرانم اختر دی، دا د یتیمانانم اختر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن کے رب العالمین فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. حکم سوک کی او کی یہ چاہتا وینا دا رب العالمین دا حکم امام الانبیاء تک. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ہر چی یتیم دے دا اللہ حبیب دے برٹی نا دا تب زورن نکے.
دته به زورنه نه کوي، د ده نه یو لوی نعمت او یو لوی سوری اغستی شوی دی چې هغه د پلار سوری دی. یتیم به رټې نه، یتیم سره به سختې خبرې نه کوي، یتیم ته به زورنه نه کوي، د ده نه یو لوی نعمت او یو لوی سوری د یتیم د لاسه تلی دی. دا ډېر بې اثرې دی، دته په معمولی خبره باندې دوک رسی او تکلیف رسی. قرآن کې حکم څه دی؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. الله وی هرگز داسې نه ده، تاسو عزت نه کوئ د یتیم. داسې نه وایي چې یتیم له مال نه ورکوئ، نه، بنیادی خبره دا ده چې کلا بل لا تکرمون الیتیم، تاسو د یتیم عزت نه کوئ، تاسو د یتیم عزت نه کوئ، تاسو یتیم ته عزت نه ورکوئ. نن یتیم ته د عزت ضرورت دی. نن یتیم له یو لاس پکار دی چې د یتیم په سر یو لاس ولګي، یو اسره پکار ده او یو سوری پکار دی. ډوډۍ خو خلق سپوتم ورچ، ډوډۍ خو خلق سپولم ورکي چې سیواتي شي. نه، الله وی قرآن کې تاسو د یتیم عزت نه کوئ. نن د یتیم سره بدسلوکی شروع ده، عزت نشته دی. یتیم ته ګړی په ګړی او ټیم په ټیم خپل بابا یادیږي. خلق بیزتی کوي، د عزت معامله نه کوي، نو یتیم ته بابا یادیږي، یتیم ته پلار یادیږي. ګړی په ګړی ورته د خپل پلار احساس کیږي، او بیا په دې موقع ورته ډیر زیات کیږي چې د اختر په لنډو شي، د اختر شپې ورځې شي، نو یتیم ته خپل بابا یادیږي ټیم په ټیم. دا ستا بچی چې د ټیلر نه کپړې راوړي، نو هغه بچیم دی ته زیریږي، او دا ستا بچی چې نوې کپړې اغوندي، هغه بچیم دی ته زیریږي. هغې بچو ته د پلار احساس کیږي په داسې موقع باندې. حدیث مبارک کې راځي په ټوله دنیا کې بهترین کور هغه دی چې هغې کور کې یتیم وي او د یتیم سره ښه سلوک کیږي. دا په ټوله دنیا کې دا کور الله ته خوښ دی. په ټوله دنیا کې ناکاره کور هغه دی چې هغې کې یتیم وي او د یتیم سره هغې کې بدسلوکي کیږي. دا په ټوله دنیا کې ناکاره کور دی چې هغې کې یتیم اوسیږي او د یتیم سره بدسلوکي روانه ده. دا په ټوله دنیا کې ناکاره کور دی. او په ټوله دنیا کې بهترین کور هغه دی چې هغې کې یتیم دی او یتیم سره ښه سلوک کیږي. نن یتیم ته د یو لاس ضرورت دی، نن یتیم یو سوری غواړي، یو لاس غواړي چې د یتیم په سر باندې څوک لاس کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو ګوتې اوچتې کړې، یوه د شهادت ګوته، یوه د مینځ ګوته، دواړه داسې ونیولې، وی انا وکافل الیتیم، زه او کم کس چې د یتیم پالنه کوي، د یتیم پرورش کوي، د یتیم دار و مدار کوي، کهاتین فی الجنه، اب ما سره دسی په جنت کې گاونډي وي. دي دوو ګوتو ته وګورئ، څنګه چې دا دوه ګوتې یو بل ته نږدې وي، دسې به کافل د یتیم، پرورش د یتیم چې څوک کوي، اب جنت کې ما سره دسې. او انا وکافل الیتیم فی الجنت هکذا، اب ما سره داسې وي په جنت کې چې څوک د یتیم پالنه کوي او د یتیم پرورش کوي، اب جنت کې ما سره داسې یو ځای وي. نن کورونو کې غریبانان دي، تاسو اوریدلی دي چې د روژې د میاشت ته شهر المواسات وایي. شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده، دا د فقیر د تپوس میاشت ده، دا د یتیم د تپوس میاشت ده، دا د یتیم سره د ښه سلوک میاشت ده، دا د یتیم په سر باندې د لاس راښکلو میاشت ده. شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت. تا دې کې څومره همدردي کړې ده، تا دې کې څو غریبانان معلوم کړل، تا دې کې د څو یتیمانانو پالنه وکړله، تا دې کې څو یتیمانان ځان ته را نږدې کړل، تا څو یتیمانان ځان پورې نیولي. یو یتیم دې سینه پورې نیولی دی، یو یتیم دې ځان ته نږدې کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر مانځل روان، د اختر مانځل روان دی، لار کې یو ماشوم اینی خفه ناست دی،
غمجن ناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تینا تپوس کی تولی خفای زما پلار شهید شوی دی، نن زما پلار نشته، نن زه د چا در تلاړ شم، نن زه چاله ورشم، نن زما پلار نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه یتیم را روان که. صحابه د مانزه انتظار کیو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یتیم را روان کړی دی. هغه یتیم ته نبی علیہ السلام فرمای اما ترزا ته خوشحاله نه یې، ته خوشحاله نه یې چې زه د پلار شم، او ته خوشحاله نه یې چې بیبي عایشه دی مور شي رضی الله تعالی عنها، ته خوشحاله نه یې چې بیبي فاطمه دی خور شي رضی الله تعالی عنها، ته نه یې خوشحاله چې زه د پلار شم او بیبي عایشه دی مور شي او بیبي فاطمه دی خور شي، ته په دې نه خوشحاله؟ او وی ولې نه یم خوشحاله؟ صحابه کرام د مانزه انتظار کی، امام الانبیاء د یتیم پالنه کی، یتیم پالی او د یتیم رضا اخلی، د یتیم پالنه کی، یتیم رضا کی، د یتیم رضا علی او الت صحابه کرام د مانزه انتظار کی او امام الانبیاء د یتیم پالنه کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر ورځ د هغه یتیم ځان سره روان کړی دی چې کله نورو یتیمانانو ولید، نورو یتیمانانو ولید، نوړه کې هر یو یتیم ارمانو کاش چې نن زما پلار نه وی او مالم رب العالمین د رسول الله مبارک انت پلار را کړی وی. نن د یتیم ته په سر د لاس کې خودلو ضرورت دی چې یتیم ته په سر باندې لاس کینو. نن یتیم دی، نن غریب دی، هغې سرم د اختر فکر دی. دا یتیم ماشومم جوړې غواړي، د دم زړه اختر غواړي، په دم اختر را روان دی. د ده بس اختری چې د بابا نه او د ته د بابا احساس وشي. دا به د دې مالدارانو په وجه باندې کېږي. کتابونو لیکلی دی یو غیر مسلم کلمه وویلله، بیا یې وجه لیکلی چې ما دا کلمه ولې وویلله، زما د کلمې وجه څه ده؟ وی ما د سیرت کتابونه کتل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت می کتل. اغی سیرت کې ما یو واقعه راته مخې ته راغله چې هغه واقعه مې ولیدله، نو هغه مې د ایمان سبب جوړ شو، ایمان مې راوړ. هغه واقعه مې کتابونو کې داسې ولیدله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناست دی، یو کس راغی ورته وی د الله حبیب زما بچی ورک شوی دی، دعا وکړه چې الله زما بچی پیدا کی، زما بچی ورک شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا سوچت کړل، دعا یې وکړل. دې کې خواته کس ناست، هغه ورته د الله حبیبه د ده بچی زه پیژنمه، زه راتللم پلانکي ځای کې ماشومانو لوبې کولې، هغې کې د ده بچی ولته، د ده بچی هلته دی ما ولیدو. هغه چې دا خبره څنګه واورېدله، پلار یې پاڅېدو منډې کړې، ډېره موده بچی ورکو. بچی خود دا خو د سړي نابالغه بچی، دا خو د زړه میوه ده، د زړه میوه ده، دا خو د بنده د زړه میوه ده. خدایه بې اولادو ته اولاد ورکې، خدایه دا د زړه میوه ولا ورکې، دا د زړه میوه ده، خدایه بې اولادو ته اولاد ورکې. دا واړه بچی چې نابالغه دا میوه ده، میوه. او حدیث کې راځي وګورئ، وی دا د کور برکت دی. ښه دا واړه ماشومان چې دا برکت دی، برکت. نو هغه پلار اچانک روان شو، د پلار خو جذبات دي، اوس بچی خبرې واورېدو، د ورک بچی خبرې واورېدو چې روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غږ کړي دې خوا راشه کښېنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستاړه کې به ډېر جذبات دي، ځکه ستا بچی د ډېرو ورځو نه ورکو، نو ته هسې نه چې ورشې هلته ماشومان لبې کي او ته چېرته بچي ته د بچي په نوم اواز ونه کې. ګورې ته داسې ونه وایې چې ای زما بچیه، د بچي لفظ به نه وایې. ګورې بچي ته به نوم الې، خو بچي ته به بچی نه وایې. ګورې چې ورشي هلته غږ کوي، نو داسې به نه وایې چې زما بچیه، ورته به نوم والې، خو بچی لفظ به نه وایې. هغه ورته د الله حبیبه ولې؟ وایي ته ډېر دردېدلی یې، نو ته چې د بچي لفظ ووایې هغه به ډېر د درد آواز وي. نو دې ماشومانو کې به داسې ماشومان چې د هغې به پلاران وفات وي، نو هغې ته به خپل باباګان یاد شي، داسې لفظ چېرته ونه.
دسی اونوی چې ای بچیا هغې ته به خپل پلاران یاد شي ستا دا ډک اواز چې ولګي نه هغې ته به خپل پلاران یاد شي نه د بچي نوم به نه وایي بچي ته به نوم ووایي خو داسې به نه وایي چې ای بچوړیا هغې چې د چا پلاران نشته هغې ته به خپل پلاران یاد شي اب وایي چې کاش چې زمام پلار وې او ما ته هم داسې د مینې نه یو ډک غږ کړی وې ما چې دا واقعه وکتله ما ایمان راوړو چې دا سیرت دی دا پیغمبر دی د یتیم په حواله باندې داسې خو نه کوي د یتیم په حواله امام الانبیاء امت ته دا پیغام ورکوي امت ته دا پیغام ورکوي چې د یتیم پالنه وکړي کتابونو لیکلی دي وی چې د چا زړه سخي زړه او دی وی چې زما زړه نرم شولی زړه سخي دی وی چې زړه مې نرم شولی یو د دې خلکو ته روټۍ ورکوي خلکو له دې روټۍ ورکوي غریبانانو له او د یتیم په سر باندې د لاس راکاږي بس ته د بړه نرم شي چې د یتیم په سر لاس راکاږي خلکو له روټۍ ورکوي وګوله او د یتیم په سر باندې لاس راکاږي الله به د زړه نرم کي د زړه نه به سخوالی ختم شي چې د چا زړه سخي حدیث مبارک کې راځي ګوره چې څوک د یتیم په سر باندې لاس راکاږي نه ولا چی ورکړي نه ولا روټۍ ورکړي نه ولا کپړې اغوستي دي صرف یو لاس روالي ځکه خو الله قرآن کې وایي تاسو د یتیم عزت نه کوئ داسې نه وایي چې تاسو یتیم له روټۍ نه ورکوئ نه روټۍ نه تاسو د یتیم عزت نه کوئ نن یتیم ته د روټۍ عزت نشته د روټۍ ضرورت نشته خو یتیم ته د یو لاس ضرورت دی وی کاش چې یو لاس وی چې زما په سر کې ښودلی شو ما ته نن د خپل بابا لاس یادېږي نو څوک چې دا لاس روالي او د یتیم په سر باندې کیږي د شفقت تا لاس نه یې روټۍ ورکړې او نه یې پیسې ورکړې او نه یې جامه ورکړې ده صرف دا لاس روالي او د یتیم په سر کې دي حدیث مبارک کې راځي د دې د لاس د لاندې چې څومره ویښتان رالل دومره نیکۍ الله په عمل نامه کې ولیکي چې صرف د یتیم په سر باندې یو لاس راکاږو دا څنګه د همدردۍ میاشت وه تا کلي کې یتیمانان معلوم کړل پیژنې تا غریبانان معلوم کړل تا یتیم ځان سره اختر کې برابر کړی دی تا په دې روجه کې یتیم د ګوتې نه نیولی دی بوستی دی بازار ته تا یتیم یو دکان ته به ولی چې ځان له پکې کپړه خوښ کا تا به ولی چې ځان له پکې پیزار خوښ کا د اختر صرف ستا اختر دی دا روجه وه دا د همدردۍ میاشت وه تا د چا سره همدردي وکړله خپلو بچو له هر سړي جوړې کړي دي 2-3 جوړې کړي دي خپله یې جوړې کړي دي هر سړی د اختر په تمه دی اختر ته خوشحالیږي وی اختر دی او نوي کپړې بچو له راوړي دا چې د اختر شپه شي او چې ستا دا بچي نوي کپړې راغستي کور ته یې راوړي ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې کور کې غوښه پخوئ کوشش کوئ چې د غوښې بوی په غریب ګاونډي باندې ونه لګي چېرته بیا به د هغه بچي د هغه نه غوښه غواړي انن ته بچو له لاس کې سامانونه ورکې خپلو بچو له هغه په کوڅو کې ګرځي او دا غریبانان او یتیمانان ورته ځورېږي ښه دا ورته ځورېږي نن به یتیم ته دا احساس نه کېږي نن به غریب ته احساس نه کېږي نن د مالدارانو دا حال دی چې پروګرام وکړي د واده او د روټۍ نو دې خوا به مالداران ناسي او دې خوا به دا غریبانان یتیمانان جدا په ډاګه کېنولي مجمع به ورته د یتیم به ګیله نه پیدا کېږي دا دین دی دا مسلمانی ده چې تا په فرق باندې هغه شاته کېنولي دي ښکاره دی لیبل لګولی دی چې دا غریبانان دي او دا یتیمانان دي دا په ډاګه چې ناست او دا مالداران دي چې ناست دین دا تعلیم ورکوي چې د کوشش پکوي چې د غوښې بوی دی په غریب باندې ونه لګي او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې غوښه پخوئ نو لږې اوبه ورته سیوه وولی چې یو جام اوبه ولې 2 جامه اوبه ووله او د شوروا دی غریبانانو کې تقسیم که شهر المواسات دا د همدردۍ میاشته دا د همدردۍ میاشته غوښه کې اوبه لږې سیوا کوئ شوروا لږه ډیره کوئ او غریبانانو لته لیږئ وږو لته لیږئ
نن مونږ د مالدارانو خلقو بچو یتیمانان وجړول په کوڅو کې، یتیمانان یې وجړول. هغه د مالدار بچي سره سیزیني او کور ته ځي د خپلې مور نه یې غواړي. دا مور به څه کوي؟ دا مور به دې بچي له څه جواب ورکوي؟ نن دا حال دی. د اختر شپه شي، بچو خپلې کپړې راغستي، د ټیلر نه خپلې کپړې راغستي، را روانې کورونو ته را روانې. هر تن بچي له 2 او 3 جوړې کړي، هغه بچو راغستي. ستا په ګاونډ کې یوه کونډۍ د هغې یتیمانان بچي وي، هغه یتیمانان بچي چې دا جوړې وي نو هغه کور ته راشي، مور ته وایي زما جوړه کم ده، زما جوړه کم ده. مور ورته وایي ستا جوړه د پلانکي ټیلر سره ده. هغه مور بچی غولي، کله یوه بانه کوي، کله بله بانه کوي، کله بله بانه کوي، چې شپه پخه شي او د مور سره بانې ختمې شي او شپه پخه شي. نو دا مور بچی ته وایي زما کپړې زه به سهار څه اغوندمه. نو چې د مور سره نورې بانې ختمې شي، هغه مور په جړا شي وي بچیا ته کپړې مه غواړه، دا نن چې چا کپړې راوړلې د هغې پلاران دي او ستا نره پلار اغوستی دی بچي. نو دا کونډه به د اختر په شپه څه وایي؟ نو د دې کونډو دړه نه ګیلي وخیږي د اختر په شپه، وایي ربه چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغوستو خدایه؟ دا ستا په ګاونډ کې او دا ستا په کلي کې دا چغې وال شي او تا کپړې راوړي او غوړولې دي او میخ ته دې ورچولي وي چې د دې اسري ماته نه شي. او په ګاونډ کې دې کونډې ته بچي جاړي، هغه کونډه صادر او کمبل واغوندي او ټوله شپه ورله خوب نه ورځي. او دا ځوانان ګرځي دا پټاخې الوزي، دا پټاخې الوزي، وایي سبا اختر دی او ګرځي په ټیلرانو پسې خپلې کپړې راغستي، سهاره پورې منډې ترړي، وایي اختر دی. او مور په بله کې بچو له کپړې سرې کوي، وایي سبا د بچو اختر دی. او په ګاونډ کې کونډه مخې صادر کې پټ کړی دی، اوښ کې تویې، وایي ربه زه به سار دا خپل بچي څنګه رضا کوم؟ دی به زه څنګه رضا کوم؟ زه به دا بچی څنګه رضا کوم؟ دی به څنګه په زړو جامو کې د اختر مانځلی ځي؟ دی به په زړو جامو کې د اختر مانځله څنګه ځي؟ دی به زه څنګه رضا کوم؟ ای مالدارانو اختر دی ته نه وایي، ای د طاقت خاوندانو اختر دی ته نه وایي، اختر دی ته نه وایي چې ته نوې کپړې واغونده او راشه په صف کې ودرېږه او عطر ولګوه او یتیم او فقیر دی په زړو جامو کې د اختر په مانځه کې ولاړي. اختر دا دی چې ته را روانې تا ځان سره یو یتیم دا د نبی علیه صلات والسلام سنت ژوندی که. د اختر په ورځ یو یتیم د ګوتې نه 1900 مانځلی راوله، یو یتیم له انتظام وکړه، دغه یتیم راوله او د ځان سره په صف کې ودروه او په نوو کپړو کې دا یتیم ځان سره ودروه چې نن دته د پلار احساس ونه شي. دته په دغه ورځ د پلار احساس کیږي. د اختر په ورځ دی به پلار ګوري، دی به پلار سیکي، دته به ډېرې کمۍ مخې ته کیږي. او دا دقه د اختر په شپه او د اختر په ورځ د دې خلکو لږ غور پکار دی، لږ راپاسو د دې خلکو فکر وکړو چې دی په اختر کې ونه جاړي، دی چرته فریاد ونه کړي الله ته، د دې په سر باندې لاس کیدو، دی له حوصلې ورکو، دی ځان سره رانږدې کو، وایي زه دې پلار یم چې دته د پلار احساس ونه شي. په دغې ورځ باندې دته خپل بابا یاد نشي. عثمان رضی الله تعالی عنه مالدار دی ته وایي، مالداران د اخرت یې وګټو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هری بیبی لی د اختر په ورځ یو د وخ بار سامان راوړو، یو د وخ بار مال دی ته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ میلمه کړی، نبی علیه السلام را روانو، نبی علیه السلام قدمونه اغوستل او ده له قدمونه شمارل. چا ورته وی عثمان رضی الله تعالی عنه دې قدمونه شمارل. وی عثمان ولې دې قدمونه شمارل؟ وی ځکه مې شمارل چې زه ډېر خوشحاله وم چې تا زما کور ته څومره قدمونه اغوستي دي، نن به هغومره غلامان د الله په لار کې ازادوم، په یو قدم به یو غلام ازادوم. مال دې ته وایي، مال دې ته وایي. عثمان رضی الله تعالی عنه به وی 3 سیزونه ډېر خوند راکوي، د قرآن تلاوت کول، وګو له ډوډۍ ورکول او بربنډو له کپړې ورکول. دا 3 صفت عثماني صفات دي. مالدارانو
د طاقت خاوندانو روجه دی توای چې ته 2 غنټې تلاوت وکې او بیا وځي 1 غنټه د وګو له ډوډۍ ورکې او 1 غنټه بربنډو له کپړې ورکې. کاش نن کو یتیم له ورکې او که غریب له ورکې نو په لین کې به ودرولې ښه. خو ته خلقو ته یتیم ښه شرمې، دا خو ته خلقو ته غریب ښه په ګوته کوي چې لین درته لګېدلی. کاش چې نن عمر ژوندی وي رضی الله تعالی عنه، چا به پریاد نو کړی، دا پریاد به اسمان ته نو ختلی. په لاره روان دی، یو زنانه ولید غږ یې وکړو ودرېږه عمره ودرېږه. هغه ودرېد. زما بیت المال کې څه برخه شته؟ وی او وی ما ته خپله برخه راکړه د بیت المال نه. هغه برخه یې راوړله حواله یې کړه ورته. زنانه روانه شوله غږ یې وکړو وی ودرېږه. زنانه ودرېدله. ورته وی زما یو درخواست دی دا په 22 لاک مربع میل حکومت کې نن دا غریبانان چاله لاړ شي. دا غریب بخپل پریاد به د غریب اسمان ته نه خیږي. دا اختر شپه به یو دا پریادونه به اسمان ته خیږي. څوک شته نه چې خلق ورته خپل پریاد وکړي. څوک شته نه چې څوک یې په سر لاس کېدي. نشته عمر، نشته عثمان، نشته ابوبکر صدیق رضی الله عنهم. عمر رضی الله تعالی عنہ دروله وی یو درخواست مې دی. وی څه دی؟ وی هغه دا دی چې بیت المال کې د کم حق هغه مې درکو، هسې نه چې میدان محشر لګېدلی او د الله په دربار کې به ګورې په عمر شکایت نه کوي. ګورې ښه هلته به شکایت نه کوي. ما خپل حق درکو، ما خپل حق درکو. نن چې وله دی ورکي چېرته تروړه وړه وله ورکي کونډې له بیا ورته وایي زما یو درخواست دی. هغه کونډه وایي څه درخواست دی؟ کونډه چېرته په دې تمه ده چې دی به داسې ووایي چې ما حق درکو خو ګورې د الله په دربار کې به شکایت نه کوي. ښه کونډه ورته وایي څه درخواست دی؟ وایي یو تصویر وباسم چې فیسبوک لی ورکم. الله اکبر. یو تصویر وباسم چې خلقو ته پته ولګي. بس خلقو له دې ورکړه او خلقو ولیده. بس د الله نه اجر مه غواړه. خلقو ولیده بس تا خلقو ته اخو د خلقو د پاره دې کوه ور دې کوه. خلقو ولیدو بس ودې لیده. زاغې کونډې ته وام ته ولې تصویر ورکوي؟ ما ته وایي مولي صاحب زه نه ورکوم تصویر، خو دی ماله تروړه وړه راکوي او زه کور کې هغه وږي بچي رایاد کړم چې زه به دې بچو له بیا څه پخوم. هغه ګورم خپل خاوند راته رایاد شي چې په قبر کې دی و همدا زما د خاوند د عزت سودا کېږي نن. نو دا کونډه ورته وایي ای به ځه تصویر راله وباسه خو په پټ مخ راله وباسه، مخ راله مخ ښکاره کوه. خو خیر د تصویر واله نو چې ته یې بې تصویره نه راکوې. ته مالدار یې، ته به د الله مخې ته ځې، تا سره به دا حساب کېږي ښه چې تا په دړی وړو د یوې کونډې د عزت سودا کړې وه. سودا ماله د هغې جواب راکړه. نن مالدارانو په غریبانانو لبې وکړلې. کلا بل لا تکرمون الیتیم. الله وایي تاسو عزت ولې نه کوئ؟ عزت یې ولې نه کوئ؟ داسې څوک شته چې شپه پخه شي او د رمضان المبارک میاشت یو اخیره عشرې شپه پخه شوي او دی اوزي د شپې یو ور وټکئ او ورکې ورته دنده سامان کیدی ورته راشي. سار کونډه پاسې ځان له سامان دنده کی پته نه لګي چا راوړی دی، د چا د پاره راوړی دی. نن داسې خلک پکار دی، نن داسې مالداران پکارو. عثمان رضی الله تعالی عنه هرې بیبي له یو د وخ بار سامان راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولید مالدارانو دا غریبانان ځان سره اختر کې برابر کړي، دا غریبانان اختر کې برابر کړي، د دوی چولې بلې کوي. هرې بیبي له یو د وخ بار سامان راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولید چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هرې بیبي له یو د وخ بار سامان راوړي. مال دی ته وایي مړه، مال دی ته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړله وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. اے رحمان ذاته چې کله قیامت کې ته د خلقو حساب علی او د حساب ټیم راشي خدایا یو په یو به خلق درځي. یا الله چې کله عثمان نمبر راشي رضی الله تعالی او عثمان ستا مخې له درشي او د حساب ټیم شروع شي نو سهل الحساب علی عثمان. یا الله زه سفارش کوم چې د عثمان سره به آسان حساب کوي خدایا، د سره به حساب کې نرمي کوي، د سره به آسان حساب کوي.
نبی علیہ السلام صحابو ته وی لکل نبی رفیق، د هر نبی ملګری، د هر نبی ملګری، ورفیقی او زما ملګری یعنی فی الجنت عثمان، زما ملګری به په جنت کې عثمان، عثمان ما تا به جنت کې یوځیو، ته به زما د جنت ملګری، ما تا به جنت کې ملګریو، ما تا د جنت ملګریو. اخر یو څو شپې ورځې دي، توبو الی الله توبة نصوحا، الله ته متوجی شو او دا باقی یو څو ورځې لږ د دې غریبانانو، د فقیرانو، د یتیمانانو تپوس وکړو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. او نن زمونږ مسجد ته تاسو به یې پیژنئ